د طواف د شروع کولو طریقه. طواف به څنګه شروع کې؟ د طواف د شروع کولو طریقه دا ده، اول چې تاسو د الله په فضل سره لاړ شئ، نو کم طواف چې کوئ دا د عمرې طواف دی او دا به د احرام په حالت کې وي. نو د هغې د شروع کولو طریقه دا ده، خپل بلډینګ کې به شهراندام وکړي او را روان بشي حرم شریف ته تلبیه به وایي. د مسجد حرام په دروازه چې راننوځي په سنت طریقه، او هغه ده د دروازې نه یو څو قدمه بهر به اول ګسه خپه د شپړې نه راوباسي او بیا ښۍ خپه ښه په قلاره به شپړې په خپله تیله کې سنبالې کې تیله به اوږو ته واشي. د مسجد حرام په دروازه چې راننوځي اول ښۍ خپه او بیا ګسه خپه، او دا دعا به ووایي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي وافتح لي ابواب رحمتك. او بیا به په مخه روان شي، زیبه مسجد حرام 10 پوړی اوچت دی او مطاف هغه 10 پوړی لاندې دی، برقی پوړی مرکوزي شوي دي، ساده پوړی مرکوزي شوي دي. نصیبه چې کله دی د بیت الله شریف په خلاف باندې نظر پریوتو نو او بوای الله اکبر لا اله الا الله، الله اکبر لا اله الا الله، الله اکبر لا اله الا الله. او بیا به د لارې نه یو اړخ ته شي، یا ښي اړخ ده او یا ګس اړخ ده، مخامخ به کعبې ته ګوري او دعاګانې به غواړي. دا د دعاګانو د قبلېدو ځای دی، 10 منټۍ 20 منټۍ 15 منټۍ دعاګانې دي وغوښتلې، بیا به روان شي تلبیه به چالو کړي، مطاف ته به ورکوز شي، ګوري به چې خلک په کومه روان دي، خلک چې په کومه روان دي تمام ورسره روان شي. او په دې طلوع کې به ته مخامخ ګورې شین رار به صحیح کې، چې کله شین رار ته رانږدې شوې یو قدم پاتې شو نو استبا به وکړي، او د استبا نه بعد به بیا دې رار ته مخامخ شا کې، مخامخ به حجر اسود ته مخ کې، او نیت به وکړي چې الله د عمرې د طواف نیت کوم، تیره ته آسان کا او تیره قبول کا. اے اللہ د عمرې د طواف نیت کوم، تیره د آسان کا او تیره قبول کا. او د دې سره به استقبال وکړي. هر طواف کې صرف یو ځل استقبال دی، اول او هغه استقبال دا دی وګونو پر بلاس وشي او بسم الله الله اکبر، او بیا به دویم ځل استلام وکړي د حجر اسود ته مخامخ لاسونه ونیسي. استقبال کې به لاسونه غوږونو پورې وړي لکه مانځه کې، او استلام کې به لاسونه وړي د حجر اسود پورې. او د لاسونو د نیو په وخت کې به په دې زړه زړه کې دا نیت دي چې زما د لاسونه دا په دې حجر اسود باندې پراته دي، او د دې اشارې سره ووایي الله اکبر ولله الحمد، او کثیر فی الله اکبر دیونی هم سید نور اسمونه وي. او بیا به د لاسونو ښکل کې د لاسونو ښکلولو سره به بزې راته وشي، او بیا به طواف شروع کړي په لومړنیو 3 شکرونو کې رمل، او په واړو شکرونو کې استبا، چې لومړنی شکر دې مکمل کا، او بیا حجر اسود ته راورسېدې ستا خواږه ده چې مکمل سینه راتاوي، ټول بدن نه راتاوي، او که ټول بدن راتاوي او کنه سینه راتاوي او نه بدن راتاوي، صرف دا چلو کې بسم الله الله اکبر او شونډې خول کې، او بیا مخکې روان شي. دا د طواف د کولو شروع کولو طریقه ده، د حج طوافي که د عمرې طوافي او که نفلي طوافي.